اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغه د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلي نه مخاطب یم. زه نن د خپلې علاقې د سیند غاړې ته د کبډۍ میچ له راغلی یم او د ینګ هلکانو د کبډۍ فټنس دپاره د هغوی د صحت دپاره یو ښه پروګرام سټارټ دی زموږ په علاقه کې د کبډۍ. نو امید ساتو چې دا ینګ څومره هلکان دي نو دا به د نشو تماشو نه او د غلطو خلکو د ناستې پاستې نه بچ شي او د دوی د زندګۍ د صحت او د راتلونکي مستقبل یو ښه ضرورت دی دا کبډي، ځکه چې دوی سره د دوی د صحت حفاظت هم کیږي او د دوی زندګي هم د غلطو خلکو نه او د غلطو نشو تماشو نه بچ کیږي. نو زه تاسو سره انشاءالله دا دغه شریکوم او دا وګورئ، د دې نه خوندونه م والئ او د علاقې د ینګ هلکانو دا کبډۍ میچ وګورئ او مزه ترې نه والئ. جي ډېره مننه. دا زموږ علاقه کې ینګ هلکانو د کبډۍ میچ سټارټ دی. دا د تګ دپاره زموږ ښه کلاړي جنید خان پکړ کې ناکام، جنید خان تک کې کامیاب شلو، ډېر زبردست. عزیفه رالو ډېر زبردست تک کې کامیاب عزیف او د پکړ دا دومره لوړ هلک په وجه د دې چې د فټنس صحیح نه دی، د کارکردګي ډیره کمزوري ده. مهرباني وکړه ورزش له زور ورکړه. یو زیر بیا رالو زبردست پینا نیولی شوی دی، زبردست کینچي یې چولې ده د لاسونو، لټ کې ګیر شو. ډیره مننه. دا زموږ د علاقې د کبډۍ ټیم د ینګ هلکانو. امید ساتو چې څومره زموږ د علاقې مشران دي چې خپل ماشومان د تعلیم سره سره په ورزش کې او په داسې یو فیلډ کې دغه کې راولي چې هغه د هغې د مستقبل یو ښه ذریعه وګرځي، که هغه ولیبال وي، که کرکټ وي او که کبډي وي. نو دا زما د ټولې علاقې مشرانو ته خواست دی چې مهرباني وکړي خپل بچو له یو ښه تربیت ورکوي چې د نشو تماشو نه هم بچ وي. او دې وخت کې موږ سره د خپل کلي یو ډیر نامي ګرامي او ډیر مشهور چې په لږ عمر کې د خلکو په زړه کې ډیر زیات ځای جوړ کړی دی، نو ولی رحمان ناظم صاحب سره دې ټایم کې موږ ناست یو څو تپوسونه کوو د دې دپاره چې د راتلونکي مستقبل د ماشومانو ښه شي او هغې ته یو ښه ترقي میلو شي. نو ناظم صاحب په دې باره کې یو څو خبرې وکړي او د خلکو ته یو پیغام پرېږدي چې د ماشومانو یو ښه مستقبل جوړ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرې ښایسته خبرې تاو کې نثار محمد کسان کونسلر صاحب. زه صرف د خپلو مشرانو ته او والدینو ته دا تجویز ورکول غواړم چې دا کم ماشومان ته دې ته وښول، دا ټول د 10 نه واله تر 12-13 سال عمر کې دا ماشومان دي. اوس چونکې کرونا د وجې سکولونه بند دي، نو دې ماشومان له چې دی دا ورزش اکسرسایز ډېر ښه د دې د وجود باندې به اثر غورځوي او د سکول د تعلیم سره سره به دی په نورو کیل کې چې دی دا هم مهارت حاصل شي. ځکه که ته وګورې په هر فیلډ کې چې دی هر یو کیل چې دی دا ډېر زیات اهمیت لري، که ولیبال شو، که فوټبال شو، که کبډي شوه، په دې کبډۍ کې که کرکټ شو، په دې کبډۍ کې به د دې چې دی او دا ټول وجود چې دی ښه زبردست او ښه سټیمنه به یې جوړه شي. نو مونږ غواړو چې خپل ماشومانان د نشو تماشو نه وساتي، او ځکه چې موبایل چې کوم یو نوې ټکنالوژي راغلې ده هغې سره دا ماشومانان ډېر زیات خراب شو، نو د هغې نه یې وساتي او د کیل طرف ته یې د هغې چې پریکټیکلي دا خلک ذهني طور باندې دا ماشومانان ستاسو جوړ شي او د غلطو او د کوم چې غلط محفلونه د هغې نه وساتلی شي او ښه سایډ ته راشي. وسلام. مهرباني ناظم صاحب، الله دې خوشحاله کا او ډیره مننه، الله دې قدرمن کا. زما رونو
دا یو ورکوټې پروګرام تاسو ته ما وښودلو. دې ټایم کې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان د مخې م رڼا شه.